الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم باب إذا هازت في شهر ثلاثة هياس وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض. اصل کی د دې باب دعوه ده چې وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض، چې حیض او حمل باره کې به د ښځې خبره منل کیږي، خو د ښځې داسې خبره چې ممکنه وي. صحیح ده، دا حیض او حمل د ښځې متعلق خبرې دي، سړی د دې نه خبرېږي، نو د ښځې قول پکې معتبر دی، د دې تصدیق به کېږي. خو په کومو خبرو کې چې په حیض او حمل کې څه ممکني ممکن، تاسې په خبره پوه شئ. ممکن دا معنا چې اوس دا به وایي چې په میاشت کې مې شپږ حیضونه راغلي دي، دا ممکنه نه ده، نو دا خبره نه قبلېږي. هلکه پرې پوه شئ، یعنی د ښځې هغه خبره مقبوله ده په حیض او حمل کې چې کومه د ممکناتو نه، یا د واده 4 میاشتې شوي او وایي حمل مې دمدې خاول نه دی، نو دا ممکنه نه ده، کم نه کم 6 میاشتې ورته پکار دي، نو دا نه دی قبوله. او چې ممکنه 6 میاشتې کې ووایي چې د دې خاول نه مې دا حمل دی، اگر که د بل چا نه وي خو تصدیق به کېږي. هلکه په دې خبره خو تاسو پوه شئ. اوس اصل خبرې ته راځي دی، وایي چې باب اذا هازت فی شهر 3 حیضین، سړی راولاړ شي او ښځې له طلاق ورکړي، نو دا ښځه به څو میاشتې عدت تېروي. والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، طلاق شده ښځې به انتظار کوي، عدت به تېروي څو میاشتې، 3 قروء. قروء منګه چاته وایو؟ حیض ته. امام شافعي صاحب چاته وایي؟ طهر. نو که دا ښځې میاشت پې طلاق سړي ورکه او میاشت پې تېره شوه او دی ویلې چې زما 3 حیضونه په دې یو میاشت کې تېر شو، نو د دې تصدیق به کېږي که به نه کېږي؟ او کېږي به. امام بخاري صاحب وایي میاشت کې 3 حیضونه راتلی شي. هلکه په اصل مسله پوه شئ. دې کې د عالمانو 15 رایې دي، ما ته غوږ ونیسئ. امام احمد ابن حنبل وایي دا 3 حیضونه 23 ورځې کې پوره کېږي، او 28 ورځې او 2 لحظو کې. امام مالک رحمه الله وایي دا 3 حیضونه په 1 میاشت او 4 لحظو کې پوره کېږي. او امام شافعي رحمه الله وایي دا 3 حیض په 22 ورځو کې پوره کېږي. 3 قوله صاحبین زمونږ د امام صاحب صاحبین امام ابو یوسف امام محمد وایي 9 ورځو کې 3 حیض ممکن دي راتلی شي. او امام صاحب وایي امام ابو حنیفه رحمه الله 15 ورځو کې 3 حیض راتلی شي. 100 ورځو کې 15 ورځې. تاسو په خبره باندې پوه شئ، نو کم سے کم څومره ټیم ورته پکار دی؟ 2 میاشتې ورته پکار دي، 2 میاشتو کې دی. امام بخاري رحمه الله وایي دا دعوه دی چې په 1 میاشت کې 3 حیض راتلی شي. نو د رایه د امام احمد رحمه الله او د امام مالک د قول مطابق صحیح کېږي، او د امام شافعي صاحب او د امام ابو حنیفه مطابق نه صحیح کېږي. هلکه تاسو په خبره پوه نه شئ. پوه شئ. باب اذا هازت فی شهر 3 حیض، چې کله حیض راشي په میاشت کې 3 حیض. وما باب د وما يصدق النساء فی الحیض والحمل، په دې کې چې تصدیق بکیږي د ښځو په حیض او حمل کې، فيما يمكن من الحیض، په هغه څه کې چې ممکن دی د حیض نه، نمیاش کې ممکن دی
د امام مالک سے بنے 23 ورځې کې ممکن ده د امام احمد سے بنے لقول الله تعالی د وجه د دې قول د خدای نه خدای وای ولا يحل لهن حلال ندی د خزتان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن چې پټ کی هغه خبره چې خدای پیدا کړی د دې پر رحمونو کې د دې پر رحم کې خدای حمل پیدا کړی دی به نه پټای یلکه سړی طلاق ورکا او د دې په خېټه کې حمل دی نو د دې وولات الاحمال اجلهن یزان حملهن د حاملو خزو هم عدت څومره دی وزه د حمل وزه د حمل وس پشپګ میاشتې کې کیږي څومره شپږ میاشتې کې اندازه تند دی د حساب نه درې میاشتې د حمل شي دی دا خزه پټ کی وای دا حمل نه وېما شی وېما چې حمل مې نشتا ولی ځکه عدت به مې په درې میاشتو کې تیر شي بل سړي سره به واده وکړم نو خدای وای دا نه دی حلال چې هغه شی پټ کی چې خدای د دې په شرم رحم کې پیدا کړي ځکه دا خود بل چا سره نسب دی او دای بل ته منسوب کینو دا جایز دي سم نو معنا د خزه د پاره دمره وحید راغله ده چې دی په خېټو کې څه خدای پټ پیدا کړی یا به نه پټای نو د خزه د قول تصدیق بکیږي ځکه خدای وحید را لګل چې دوی دې نه پټای نو خزه نه پټای ويذكر عن علي وشريح د علی او د شریح نه نقل شوی دی ان جات ببینه من بطانه اهلها کچر تراتک وکي په شاهدانو د خصوصي اهل د دینه ممن دغه چانه یردا دینو چې دیني قبولی یعنی خسړی انها حاضت ثلاثن فی شهرن چې دا په دې میاش کې درې حیض پر اغلی دي صدقت د دې تصدیق بکیږي الکه صدقت د دې تزکه په میاش کې درې حیض ممکن دي وقال عطاوی اقراوها ما كانت بي اقراوها ما كانت د دې مدد عدت هغه د كانت چې مخ کې څنګه وا مخ کې چې څنګه ونه د مدد عدت امام د قشان ده یعنی معمول مطابق چې د حیض مخ کې څنګه راته اوس په مقشانی چې دا سوي نو منی به وبي قال ابراهيم د ابراهيم نه خیم دا قول کړي وقال عطا الحیض یومن الى 15 عطا و حیض یو ورځ د تر 15 ورځې پورې کم سے کم یو او زیات نه زیات 15 ترمذی کې مې دا داوی الیو چې عقل د مدد حیض سمره دا او اکثر سمره دا او عقل د طهر سمره دا او اکثر سمره وقال معتمرون نبی قال سألت ابن سیرین عن المرأة ترى الدم بعد قروئها ابن سیرین نے تپوسو کچھ یو خزای وینه وګوري بعد قروئها پس د حیضنا به 5 ایام 15 ورځې د حیض تیری شوی او بیا وینه وګوري نو بیا بس چلی دا به حیض حسابي قال غیل النساء اعلم بذلك خذ په دې باندې خې پويږي قبل کل قبلی کی وی قال حدثنا احمد بن بکر وبي قال حدثنا احمد بن ابي رجاء قال اخبرنا ابو اسامه قال سمعت هشام بن عروه قال اخبرني ابي عن عائشه ان فاطمه بنت ابي حبيش سالت النبي صلى الله عليه وسلم فاطمه بنت ابي حبيش النبي صلى الله عليه وسلم تپوسو فقالت اني استحاذ زب مستحاذم فلا اطهر نه پاکېګم اپادا الصلاه منز پرېګدم فقال لا ان ذلك عرق دا رق دے ولكن دا الصلاه قدر الايام التي منز پرېګ د پاندازې دا غورز كنت تحيزين بیا چې باغ ورځ کتاب ثم اغتسلي بیا غسل کوا وصلي دا ثم اغتسلي دا حکم استحبابن دی دا ضروری نه دی یو ځل به غسل وکي بیا به ودس کوي ارمانځل نظر ته مناسبت د باب پدیس ولکن دعی الصلاه قدر الايام التي كنت تحيزين داغه اورزو په اندازه باندې منځ پرېګ دا چې کم به تپکه مخ کې دی نو مخ کې دا سو کې دل دا چې سوي د دې قول تصدیق وکيږي باب السفره والقدره بغیر ایام الحیض باب د بیان د زیړ رنگ او د خړ رنگ بغیر د ایام د حیض نه
د حیض د ایامونه غیر خړ رنگ او زیړ رنگ او خړ رنگ څوک ګوري دا څنګه دی ایام ته دغه الوانو ته اعتبار شته که نشته دی وایي شته زموږ مذهب کې دا دي چې الوانو ته اعتبار نشته قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن محمد بن عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الخضرة والصفرة شيئا مونږ نه شمیره خړواله او زیړواله هیڅ شی چې هیڅ شی هم نه دی باب عرق الاستحاضه باب د بیان د رګ د استحاضه کې چې دا د رګ وینا ده قال حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا معمر بن عيسى عن ابي زيد عن ابي شهاب عن عروه وعن عمره عن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان ام حبيبه وحيزت 7 سنين فسالت رسول الله عن ذلك فامرها ان تغتسل دا ام حبیبه بنت جحش دا ام حبیبه ام المؤمنین نه ده د زینب بنت جحش ام المؤمنین خور ده دی باندې حیض را د استحاضه برات لو کاله د نبی اسلام ته پوسوک فمران تغتسل فقال هذا عرق النبي الاسلام ته دا درګ وینه ده فكانت تغتسل لكل صلاه دا استحبابا وکاو الله باب المرأة تحيض بعد الإفاضة خزه باندې حیض راشي پس د طواف زیارت نه حج لاله شي او طواف زیارت ته مو کې بیا په حیض راشي طواف صدر دې نه کوي ذات ساقط ته اخري طواف دې نه کوي طواف ودا ته ساقط ته الله قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حسن عن ابي عن عمرو بن عبد الرحمن عن عائشه رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان صفيه بنت حيي قد ماتت قال رسول الله لعلها تحبسنا الم تكن تعبد معكم فقالوا بلى قال فاخرجي نبی کریم صلی الله علیه وسلم عائشہ وی چې صفیه بنت حیی قد حازت حائزه شو نبی علیہ السلام تعالی الله تحبسنا دا شاید چې مونږه بند کی یعنی سفر ملتوی کی علم تکن طاقت ما کن تاسو سره طواف زیارت نو کړي په قالو بلا ولنا قال بیا نبی علیہ السلام بخرجی بیا وځي بیا پرزادار شو نه بل طواف په نشته وا قال حدثنا معلم بن اسد قال حدثنا وهيب بن عبد الله بن داوود بن ابي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نقص للحائز عن تذكر اذا حاضر وقال ابن عمر رضي الله عنهما يقول في اول امر انها لا تذكر ثم سمعت يقول تنفيذ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجازت ورکړل چې حائزه ته چلاړ شي چې کله حائزه شي پس د طواف پازه نه پازه طواف زیارت ته وي او ابن عمر باول ویلې انها لا تنفر نبوزي ثم سمعت يقول بیا مې ته واورید چې د بویل تنفرو ولی ان رسول الله صلی رخص لهن نبی رسام اجازت ورکړه چې وځي طواف زیارت نه بعد حیض راشي نبی دې طواف صدر ته نه ساري باب نزارات المستحاضه الطهر استحاضه والا خزا طهر ګوروینه بندش قال ابن عباس تغتسل وتصلي غسل بکی او منځ بکی ولو ساعت اگر کې یو ساعت د ورځې وياتيها زوجها اذا صلت او خاون به مرترازی چې کله منځ کوي یعنی خام جما مر سره کولې شي ولې ځکه الصلاه اعظم من لو خبره د شرمانځي اجازه ورته ورسونه د نور خبره وړي دي وا قال حدثنا احمد بن يوسف قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروه عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقبلت الحيضه دعي الصلاه واذا اقبل فاصبر عن الدم وصلي چې کله حیض راغی نو مونږ پرېږدی او چې کله حیض لاړه یعنی وینه لاړه فغسلی عنک الدم وصلی باب الصلاة عن النفساء وسنتها باب د په بیان د مانځه د نفساونه او طریقه د هغې دا باب کې دا بیانوي چې چا به ویل چې حایضه او نفسا ښځه هغه په خپله مونځ نه کوي نو چې وفات شي بیا به په دې جنازه کېږي که به پې نه کېږي نو دې باب کې دا توهم ده پکې چې او جنازه به پې کېږي ولې ځکه جنازه د مسلمان حق دی او دا مسلمانه ده کېږي به پاتې شه دا چې مونځ نه کوي مونځ ځکه نه کوي چې هلته وینه راځي که هلکه پې پوه شئ مونځ خو د نجاست د وجې نه نه کوي د حکمي نجاست د وجې نه او دغه حکمي نجاست د صلات جنازې نه مانع نه دی د صلات نه مانع دی قال حدثنا احمد بن ابي سعيد قال حدثنا شبابه قال حدثنا شعبة عن حسين بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن سمرة بن رضي الله عنهما ان امرأة ماتت في بدر
فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم خزمړه شو پی بطن د وجنه حمل د وجنه اولاد د وصلی علی نبی سم فقام وسطها نبی اسلام دې پمنځ کې او دا کتاب الجنائز کې دا راځي چې د خزه کم طرف ته بسړې ودرېږي چې جنازه کوي دا راځي بابون دا باب بلا ترجمه دی الکه تاسو په پوښتنه ځکه چې د مخکې سره مناسبت زیات دی وا وبه قال حدثنا حسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن محمد قال اخبرنا ابو عوانة بن كتابي قال اخبرنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد قال سمعت خالد بن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت تقول حائزا لا تصلي وهي مستبشرة دا حائزه وا دا میمونه مونږ نه کو او دا پراتا وا به حزای مسجد رسول نبی علیہ السلام د سجدي د وړاندې او هو یصلی علی خمرتی او نبی علیہ السلام د دې په لوپټه مونږ کاو اذا سجد اصابنی بعض صوبه چې کله به نبی علیہ السلام سجده وکړه ما ته برا رسیده بعضه کپڑا دادا کپڑے به ما سره لګیدله نو معلومه شو چې حایزه مخ کې پرته نو مونږ لپاره دا مخ کې لکه جنازه کې چې مخ کې پرته نو دا مان صلات جنازه لپاره معنی نه دی نو د سیمانځه لپاره معنی کتاب بسم الله الرحمن الرحیم کتاب التیمم کتاب د بیان د تیمم کې وقول الله عز وجل فلم تجدوا مان فتیمموا کتا صوب پیدا نکړي په تیمم تیمم کې الآیه سیدن طیبا په پاکیزه وبو مخوره او تیمم طریقه صدا ومسو پمسو بوجوهکم وایدیکم مسکای مخون استاسو لا سن استاس منه د دې خورونو کتاب التیمم د کتاب الحیض درست ذکر واره ځکه حیض سره انجاس راځي حکمی او تیمم سره ازاله د انجاس کیږي حکمی ځکه ازاله د انجاس حقیقي او بو سره کیږي د سره حکمن چې کوم د ازاله د چا کیږي انجاس کیږي ځکه تیمم پتا اوس په ویږي لغت کې قصد وای او په اصطلاح کې قصد سعیدن طاهرن قصد چا د پاک او خاورو دی وما يقوم مقامه لاستباحه الصلاه دې لپاره چې منځ رواش او دې باره کې چې د آیتونه راغلي دي نو دای ذکر کړ چې تیمم متعلق راغلي دي وای وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن عبد الرحمن بن القاسم عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره حتى اذا كنا بالبيضاء او بذات الجيش انقطع عقلي فقام رسول الله عليه التماسي وقام الناس معه وليس على ماء فاتى الناس الى ابي بكر الصديق فقالوا الا ترى ما صنعت عائشه وقامت برسول الله والناس وليس على ماء وليس معه ماء فجاء ابو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم وواجه الناس ولا فقيه قد نام فقال حبست رسول الله والناس وليس على ماء وليس معه ماء فقال عائشه فعاتب لي ابو بكر وقال ما شاء الله ان يقول وجعل يدعوني بيدي في خاصرتي ولا يمنعني من التحرك الا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فقيه فقام رسول الله الذي اصبح على غير ماء فانزل الله عز وجل ايه التيمم فتيمموا فقال سيد بن مسلم ما هي لاول بركتكم يا ابا ابي بكر قال فبعثنا البعير الذي كنت عليه فاصبنا العده تحته ګورئ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی الله عنها فرمایي چې د نبی علیہ السلام بیبی ده خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم په بعضی اسفاری نبی علیہ السلام سره بعضی سفرونو کې مونږ ووتو دا غزوه بین بنو المستلق او غزوه مریسیع هم ورته وای په دې کې د افک واقعام واقع شوی و تاسو په پوه شئ قصه د افکم په دې کې راغلی دا سلور هم ول احداث پکې شوی یو پکې دا چې تیمم آیت پکې نازل شو دا وای حتی اذا كنا بالبيضاء بذات الجيش بيضاء مقام ته مونږ راغلو یا ذات الجيش ته بيضاء ذات الجيش نږدې ځای نه دي د مکه او د مدینه په منځ کې دي ان قطائق دلی دغشا ورکشا اقدلی عمل زما فقام رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام ایثار شددې په لټون کې
قافلم ټوله ودرېدله واقام الناس ما خلقم ټول پړاوې واچو وليس على ماء او دوی په اوبو کې نو یعنی وبال تنوي فاتن الناس الى ابي بکر الصدیق خلق ابو بکر ترال فقالوا الا ترى ما صنعت عائشه تنګوري عائشه سوکړه اقامت برسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام ودراو والناس خلق وليس على ما وبنشت وليس معهم ما او بعد خلق سره وبشتمنا فجاء ابو بکر ورسول الله صلی الله علیه وسلم راسه ولا فخذ ابو بکر راغ نبی علیہ السلام زما په پتون سریخو قد نام فقال ابو بکر ویله حبست رسول الله صلی الله علیه وسلم وليس على ما وليس معهم ما دی په بوم نه دی وبم نشته تاسو سره وب خلق سره شتمنا فقالت عائشه تو بعت بني ابو بکر وقال ما شاء الله ان تقول ابو بکر زډیرا ورټلم او هغه خبره وکړه چې رخده سخوخه و چې دی و کې یعنی خې کنځلې وکړه وجعل يطعنني بيدي بخاسرتي او زی په دې تشو کې په دې لاس باندې سکندلم داسي فلا يمنعني من التحرك الا مكان رسول الله صلی الله علیه وسلم فخذي زما د پاره معنی نو د خوځېدونه مگر کېدل د نبی علیہ السلام زما په دې پتون باورون باندې نبی علیہ السلام په دې ورون سریخو دا زما د پاره معنی و فقام رسول الله صلی الله علیه وسلم حين اصبح چې کله صباح ش نبی علیہ السلام پاسې ده على غیر ما یوبنوي فانزل الله عز وجل آیت التیمم فتیمم خلق تیمم فقال اسید ابن الحزیر ما هي باول برکتکم یا ابي بکر اے د ابو بکر خاندان داستا سوالنه برکت نه د تاسو ډیر برکتونه نو امت مستفید شوه دی دا یو غټ برکت دی کنه شامل رکشو د دې د برکت خدای تیمم آیت نازل قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه منګه اوچت کا غوخ چې زپوم پاسبنا لیق د تحت وامل د غین لاندې پروت واه قال حدثنا محمد بن سنان ولا ربيع قال حدثنا شيخ قال وحدثني سعيد بن نصر قال اخبرنا شيخ قال اخبرنا سيار قال حدثنا يزيد بن فقيه قال اخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اوقيت خمسا لم يطعهن احد قبلي وصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل من امتي ادركته الصلاه فليصلي وحلت لي المغارب ولم تحل لاحد قبلي واوقيت الشفاعه وقال النبي يبعث الى قوم خاصه ويبعث الى الناس عامه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما ته پنځه د خصوصیتونه راکړل شوی دي چې زمانه وړاندې چاته نه دی ورکړل شوی یو نو سرت بالروب مسیرة شهرین دیوی میاشتې په اندازه زماروبي چې څوک راځي او یو میاشت مزل پاتې نو دی بڑچی کی روب خدای را کړی تاسو په خبره پوه شئ وجعلت ی الارض مسجدا وطهورا او زمکه زما د پاره جمعه او پاکي ګرځیدل کم ځای کې چې مونږ څوک کوي په زمکه کې کولې شو طهورم دی چې چرته په ځان صفا کوي پای ما رجل من امتی ادرکته الصلاه چې مونږ گیر کی پلم یصلی پج مونږ دیو کی درم او احلت ی المغانم غنیمتونه ما ته حلال شي ولم تحلها دین قبلی زمانه مخکې غنیمت چاته حلال نو اغي بکې خود او چور براغه غبه و سلورم ووتیت الشفاعت ما ته شفاعت را کړل شوی د شفاعت قیامت پر ورځ د امت شفاعت پینزم وکانه النبی وبس الى قوم خاصه وبعثت الى الناس عامه پیغمبر بخپل قوم ته خپل امت ته خاص را لګي کې د ټول انسانيت ته را لګل شو واه چوبه او خوري نه بیا بس کوي الله وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها فادركته الصلاه وليس معهم فصلوا فشكوا ذلك الى رسول الله فانزل الله ايه التيمم فقال وزيد بن حسين لعائشه جزاك الله خيرا فوالله ما نزل فيك امر تهين الا جعل الله ذلك لك وللمسلمين في خيرا ام المؤمنین وای چې دی په سوال اخیسته او د اسمان نه قلادتن یو دغه عامل په حلقت هغه ورکش په معاصر رسول الله صلی الله علیه وسلم رجلان فوجدها پیدا
فادرکتهم الصلاة مانځه دوی گیر کړو ولیس معهم فصلوا دوی منځو که بغیر د اودس نه یلکه منځ یې وکړه دا ترجمه الباب سره مناسبت دی چې نو اوبه وي او نه خاوره استعمال کړو نو به همداسې منځونه وو فشکوا ذلک الی رسول دا شکایت چا نبی علیہ السلام ته وکړو فانزل الله آیت التیمم چې نه خاوره د استعمال کی فقال اوسیل عائشہ جزاک الله خیرا فوالله قسم په خدای ما نزل بک امر تکرهینه پتا ایس یو خبره نه دراغلی چې ته بد غنی الا جعل الله ذلک لکی وللمسلمین فی خیر الله دا ګرځي تا ته پکې مسلمانان ته پکې خدای خیر وګرځي باب التیمم په الحذر اذا لم یجد الماء تا تیمم صرف په سفر کې نه ده په کور کې حذر کور کې چوب نه تیمم بکې یا وبوی خو ته استعمال ولا نه شلم یجد الماء دواړو ته شامل دي وخاف پوت الصلاه یریږي د پوت مانځه وقال عطا وبي قال عطا وقال الحسن في المريض عنده الماء مریض سره وبشت خو ولا یجد من يناولو هغه څوک نه مومي چې د تاو د سورو کې تیمم وکي وقبل ابن عمر من ارضه بالجرب ابن عمر د خپل ځمکې نه راغی چې جرب کې و مکی ته نږدې حضرت العصر مازیګر مونځ راغی په مربد النعام کې نا مربد النعام هغه ځای ته وایي چې کله او خان پکې وروشړې وغه پکې سري وصلى مونځ وکړو ثم دخل المدینه په تیمم مونځ وکړو بیا مدینه تراغه والشمس مرتفعه او نور اوچاتو پلم یعید مونځ دوباره نه ک تیمم سره د کوم مونځ وکړو په دې وخت کې د وب پیدا کړنو بیا یاد نشته قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن جعفر بن ربيعه عن الأعرج قال سمعت مولى ابن عباس قال قلت انا وعبد بن يسار مولى عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على ابي جهيم بن الحارث بن صمت الانصاري فقال قلت ان اخبر النبي صلى الله عليه وسلم من اهل الجمل ولقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي حتى اقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام دا ګورې نبی اسلام په کور کې تیمم وکړه په مدینه کې حضر کې وکنه دا ترمذی کې دا سو کرته تیر شه جواب سلام د پاره تیمم وکړه باب هل ينفخ في يديه بعد ما يضرب بهما سعيد للتيمم ایا پوکه پوکه ور کولې شي په لاسونو کې پس دا غینه چې زمکه پیو وਹੀ د تیمم د پاره د څه وکه کنم د څه وکړې په هلا وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن زيد بن سعيد بن عبد الرحمن بن عفان أبي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إني أشهدت خلق المفسدين فقال عمار بن ياسر بن عمر بن الخطاب أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت فأسلمنا فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فجمعت فصليت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه السلام إنما كان يكفيك هكذا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الارض ونفخ فيها ثم مسح بها وجهه وكفيه دا حدیث دی دا عمار ابن یاسر او عمر رضی الله عنه تیمم د غسل د جنابت د پاره او د دست لپاره یو شان دی یو سره عمر رضی الله عنه تراغه ته عزت جناب شوی مو بنشت عمار ابن یاسر او عمر ابن الخطاب ته یما تذکران كنا فی سستانه دی چې ما او په سفر کې وزاو ته موضوع جنب شو شیطان فاما انت فلم تسلیتا منځونک و ما انا بتمعت ز په خور کې ورغړې دلمه جامع می وېستي فصلیت فذكرت ذلك للنبي زم فقال النبي زمین مکان یکفی کی هاذا دا درته کافی دی د څه وکړه دا کافی بیا څه وکړه فضرب النبي زم بکپی الارض ونفخ فيه ما بیا پکې ورک ثم مذهبي مجوګ دا پکې ضروری ده خدا خور ډیری کې دسه کې نو خیر ده پوهیږي الله تیمم بسب د مخ او د لاسونو د پاره د بدن د نور اعضاء د پاره نه ده الله قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال اخبرني الحكم عن زيد بن سعيد بن عبد الرحمن بن عفان عن ابيه قال عمار بهذا وضرب شعبة من يديه الارض ثم ادناهما من فيه ثم مسح بهما وجهه وكفيه وقال النصر اخبرنا شعبة عن الحكم سمعت زرنا ابن عبد الرحمن بن عفان قال الحكم وقد سمعت من ابن عبد الرحمن بن عفان ابيه قال عمار به قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن زيد بن عبد الرحمن بن عفان ابيه انه شهد وقال له عمار كنا في سرية فاجنبنا وقال ادخل فيهما
وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا شعبة عن الحكم عن زر بن عبد الرحمن بن عن ابيه عبد الرحمن قال عمار لعمر تمعكت فاتيت النبي فقال يكفيك الوجه والكفين. ألا وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن زر بن عبد الرحمن بن عن عبد الرحمن قال شهدت عمر قال له عمار وساق الحديث. ألا وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن زر بن عبد الرحمن بن عن ابيه قال عمار فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الارض فمسح وجهه وكفيه. باب السيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. پاکیزه خاوره دا صفائی ده د مسلمان د پاره دا او د سوګدي کافی کیږي دته د وبونه که څومره زیات وخت. وقال الحسن يجزيه التيمم ما لم يحدث. دا تیمم دله کافی کیږي چې بیا ودس نشي. واما ابن عباس وهو متيمم. ابن عباس د خلکو امامت تو کو د تیمم کړو نو تیمم والا امامه. وقال ابن سعید لا باس بالصلاه باک نشته په مانځه علی السبختی په هغه ځمکه یا علی السبختی په خورناک ځمکه باندې چې مالګین ځمکه چې نه راشنه کوي و تیمم په وکړو. خور ځمکه نه خاوره خو نه د خوره په پرته په تیمم مو کوم ځم په دا جایز دی. وای وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عوف قال حدثنا ابن مجاهد عن عمران قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وانا اسرينا حتى كنا في اخر الليل وكان وقت ولا وقت الاحلى عند المسافر منها فما ايقظنا الا حر الشمس فكان اول من اسماء استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان يسميهم ابو رجاء الفرس يعوف ثم عمر بن الخطاب الرابع وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ لأننا لا ندري ما يحدث له في نومه. فلما استيقظ عمر وأما أصحاب الناس وكان رجلا جليلا فكبر ورفع صوته بالتكبير فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى يستيقظ لصوت النبي عليه السلام. فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابه فقال لا خير وقال لا خير ارتحلوا فارتحل فصار غير بعيد ثم نزل فدعا بالوضوء فتوسع ونودي بصلاة فصلى بالناس. فلما انفضل من صلاته اذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم قال ما منعك يا فلان ان تصلي مع القوم قال اصابتني جنابه ولا ماء قال عليك بسعيد فانه يكفيك. ثم سال النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى اليه الناس من العطش فنزل فدعا فلانا كان يسميه ابو رجاء نسيه ثم دعا عليا فقال اذهبا فاقتريا الماء فانطلقا فتلقينا امراه بين مسادتين او صفيحتين من ماء على بعيرنا فقال لها اين الماء؟ قالت عادي بالماء امس هذه الساعه ونقول ناخذ فقال لها ان تريدي اذا قالت الى اين؟ قال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت الذي يقال له الصالح قال هو الذي تعينني فانطلقي فجاء بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثه الحديث. قال فاستنزلوها على بعيرها ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من افواه مزادتين او صفيحتين واوقع افواهما واطلق عسالي ونودي في الناس يصفوا واستقوا فسقى من سقى واستقى من شاء وكان اخر ذاك عقاب الذي اصابته جنابه بناء من ماء. قال اذهب فاطلقوا عليك وهي قائمه فانظر الى ما يفعل بمائها وايم الله لقد تبقي عنها وانه ليخيل الينا انها اشد بدايه منها حين ابتدى فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها فجمعوا لها من بين عنبه ودقيقه وصديقه حتى جمعوا لها طعاما فجعلوا في صوب وحملوها على بعيرها ووضعوا الصوب بين يديها فقال لها تعلمين ما رزقتنا من مائك شيئا ولكن الله هو الذي يسقانا. قالت انا وقد احتبست عنهم قالوا ما حبسك يا فلان؟ قالت العجب لقيني رجلان فذهبا بي الى هذا الرجل الذي يقال له الصابي فقال كذا وكذا فوالله انه لاسقى الناس من بين هذه وهذه. فقالت باصبعيها الوسطى والسبابه فرفعتهما الى السماء قال السماء والارض او انه لانت رسول الله حقا. فقال المسلمون بعض يضيقون على ما حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي منه. فقالت يوما لقومها ما وراء ان هؤلاء القوم قد يدعونكم عمدا فهل لكم في الاسلام؟ فاطاعوا ودخلوا في الاسلام. قال ابو عبد الله صلى خرج من دين اليابين وقال ابو العاليه اصحابين فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور حسب حملي. دا وګد حدیث دی
ابو رجا د عمران نه روایت کوي وي مونږ په یو سفر کې د نبی علیہ السلام نه او مونږ د شپې مزل کاو چې اخر د شپې شوې نو مونږه پړاو واچاو ولا وقت اهلا عند المسافر منها مسافر ته د دین خوب ټیم نشته چې سار کې پړاو واچي دا ډېر خوب ټیم ځکه ستړی و چې ودر شو فما قزنا الا حر الشمس مونږ راویخ نکړو مگر ګرمای د انور خ ګرم شو فکان اول من استيقظ فلان اول پلان کې را پاسې ده بخاری شریف په علامات النبوت کې ذکر کړی چې ابو بکر ثم فلان بیا د عمران ثم فلان يسميهم ابو رجا فنسيعو ثم عمر ابن الخطاب رابعو وکانه نبی سم اذا نام لم نوقظ نبی سم بچودو مونږ بنا را پاساو حتى يكون هو يستيقظ چې د پخپل را پاسي لأن لا ندري ما يحدث له ځکه مونږ له پته نه و چې دله په خوب کې څه نوې خبرې راځي فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس او خلک ولید چې په د پاتې شي وکانه رجلا جليدا او عمر داسې سړی جلیدا سخو فکبر الله اکبر ورپا صوته بالتکبیر आवाज اوچت کې فما زال يكبر ويرفع صوته بالتکبیر حتى استيقظ لصوته النبي صلى الله عليه وسلم د आवाज د وجه نبی اسلام را پاسې ده فلما استيقظ شكوا اليه الذي اصابهم شکایت او کچ موږ نه هم خزاش فقال لا زير اسباك نشتا او لا یزیرو پروانه کوي ارتحلو پیرتحلا فصار غیر بعیدن ثم نزل فدعا بالوضو فتوضا ونودي بالصلاه فصلى بالناس خلق المنذر فلما ان فتلا چې مانځه را واپس ایزا و برجل معتزل یو سړی ځان لنا سلم يصلي مع القوم قال ما منعك يا فلان ان تصلي مع القوم قال اصابتني جنابه ولا ما ته جنابت رسیدره وبنشتا قال عليك بالسيد فتا لازم دي خور پینو يكفيك ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم پشتکا الیه الناس من العطش خلق شکایت تو کده تن دینا چې وبراشت فنزل فدعا فلانا كان يسمي ابو رجا نسيو او ودعا عليا فقال اذهب فابتغيا الماء وبولټوي فانطلقا فتلقى امراه بين مزادتين وخذ خذ ولټولا دا دو مزادو په منځ کې یعنی د دوه دغو په منځ کې کټورو په منځ کې او ستیحتین مما علی بعیر الله په اوخ باندې بار کړی ودرې فقال لا عین الماء قال تهدی بالماء یعنی دا اوس دوبونه اهدی بالماء زمانه دوبو امسه پرون د هازه سات دا سات یعنی پرون د ټیم کې د اوبو د زین را روانه شوی مونن دې زه تر ورسېدم په اوخي اوبو بار کړی تاسو خبره باندې پوه نه شئ یعنی دومره لري دي دې په پوه شئ ونفرنا خلوپا او کسان شاته دي قال لها انطلقي اذن قالت الى اين قال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يقال له الصابي نبی علیہ السلام هغه سره چې صابي ورته وي صابي سبا يسبع یا سبا يسبو د ضربه یا د فتحنا صابي چاته وي مایل د حق نه باطل ته د تصوابي وي هغه په پلان کې دین پرخه د بل دین لته سبي تم سبي څه کوي د مر سړی ته مایل سبي او عاشق تم صابي وي سب ځکه د خپل معشوقي ته مایل تاسو شعر دا قصیده برده شعر مې لکنه ايحسب الصب ان الحب منكتم ما بين منسجم منه ومسترم لولا الهوى لم ترق دمان على تلل ولا رقت لذكر البان والعلم ايحسب الصب ايا د عاشق دا ګمان دي ان الحب منكتم نبی اعظم ته صحابي ویلي قال هو الذي تعنين فانطلقي چې کم یو قصد کړه قطزا فجاء به بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثه الحديث قال فاستنزلوها عن بعيرها ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بناء ففرغ فيه سيدي
ففرغ فيه من افواه المزادتين او الستيهتين، د دې ګډو خولې پکې کولاو کی واوکا افواهما وانطلق الازالیه ونودي بالناس اسقو واستقو، خپلم ځان نه خړوب کوي او سارویم فسقا من سقا واستقم. وکان آخر ذاکن اوتی الذی اصابته الجنابه، بے اغزلی ته مبول کې چې جنابت او انام ما قال اذهب ذا فافرغه عليك، بزانه واچو دا وهي قائمه، دا خزه ولاړ تنظر الى ما يقول بمایا، دا ګوري چې وبو سره سکه وایم الله لقد اقلع عنها وانه ليخيل الينا ان اشد سدي ملئه منها، دا ډېر سخو پټکوالی کې د دینه هینا ابتدا پیچ څنګه شروع کړو، دا لوخي دا مخکې نه ډېر ډک دومره خلک ته خړو بم شو لوخي ډک. فقال نبی زم اجمعوا لها فجمعوا لها من بين عجوه ودقيقه وسويقه حتى جمعوا لها طعاما فجعلوا في ثوب وحملوا على بعيرها ووضعوا الصوب بين يديها. ای خوراکونه را جمع کوي چنده د خوراکونو بلا شی ورته جمع کړو په خې دي خزل بار کړو او دغه مغه شی وبا. فقال تعلمين تپويږي ورپسې څه دي ما بده مما کې چې مونږه څه پیدا واخیست ساده وبونه شي اند شي ولكن الله هو الذي اسقانا، الله مونږ ته دا راکي. فاتت اهلها وقد احتبست عنهم، د کور نه دا باندې اشاره شو وخت ډېر وشو نو کور ته لاړه. قالوا ما حبسك يا فلانا، پلان کې څنګه ډېر وخت تیر ک. قال تعالى عجب العجب لقياني رجلان فذهب الى هذا الرجل الذي قال له الصحابي ففعل كذا وكذا والله انه لاسهر الناس من بين هذه وهذه وقال باصبعي الوسطى والسبابه فرفعهما الى السماء والارض. دسه وکړه قسم په خدای د دې او د دې نه ټولو کې زیات ساحر، یعنی د اسمان او د زمکه د مخلوقات نه زیات ساحر. او انه لرسول الله حق، یا د رښتیا پیغمبر دی. فکان المسلمون بعد یغیرون، بیا مسلمانانو حمله کول علی من حولها من المشرکین ولا یصيبون السرم الذي هي منه. تاسو په پوښی او نه رسید هغه کورونو ته هي منه چې دا د غینه وا. فقالت يوما لقومها ما ارى ان هؤلاء القوم قد يدعونكم عمدا، تاسو څه خیال دی دا خزه د قوم ته وای چې تاسو باندې حمله نه کوي قصدن زما د وجنه. فهل لكم في الاسلام، تاسو رغبت شته اسلام، فهل لكم رغبه في الاسلام، پاتاو هغه د دې تفدخلوا په اسلام، دا ټول داخل شو په اسلام. د امام بخاری شان داده او حال داده چې کله ناشنا لفظ ذکر کې بیا قران کې چې داغه په شان لفظ راغلی مفرد یا جمع نو هغه ذکر کوي. قال ابو عبد الله سبع بمعنى د خرج سر من دینین الی غیر دی او دین نبل توزیدی ته سابی وي. وقال ابو العالیه السابئین، قران کې سابئین لفظ راغله. فرقه من اهل الكتاب یقرؤون زبور لولی، اسبو بمعنى د عمل سره قران کې اسبو راغله ده کنه. یلک قال څنګه ده قال رب السجن احب الی مما يدونني الی، ورپسې اسبو الیهن واکم من الجاهلین. نو اسبو یم ذکر ک سابئین یم ذکر ک د سابی د ماده نو او سابی په معنا د چا سره ده مایل سره. بس ده درود شریف الله